أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. رب العالمین په دې آیت کې د دوه حقونو ذکر کوي. یو د خپل حق او هغه حق چې د رب العالمین په حقونو کې لوی حق دی. یو د بنده حق او د بندگانو په حقوقو کې د هغه حق ذکر دی چې په بندگانو په حقوقو کې لوی حق دی. د الله خپل حق خدا دی چې الله تعبدوا الا ایاه، عبادت او بندگی و صرف د رب العالمین کوي او په عبادت کې بل الله سره هیڅوک شریک نه جوړوي. دا زمونږ بنیادی عقیده ده او زمونږ ایمان دی او د هر څه نه مخکې خبره ده. که یو سړی په عبادت او په بندګۍ کې د الله سره بل څوک شریک جوړوي نو هغه ته مشرک او کافر ویل کېږي. د اسلام د قلا او د دایرې نه بار دی. نو د الله حقونه په مونږ ډېر دي، خو لوی حق یې دا دی چې مونږ به د رب العالمین په عبادت او بندګۍ کې بل څوک نه شریکوو، عبادت به خالص د الله کوو. دې طرح توحید عقیده وای. د بندگانو په حقونو کې لوی حق د مور او پلار دی. وبالوالدین احسانا، الله فرمایي چې مور او پلار دواړو سره ښه سلوک به کوئ، ښېګړه به کوئ، احسان به کوئ، د هغې قدر به کوئ، هغې سره ظلم او زیاتې به نه کوئ. او بیا پخپله الله فرمایي که د مور او پلار کې یو کس بوډا شو یا دواړه بوډاګان شو مثلا، نو چې سړی بوډا شي دماغ یې کمزوري شي. مونږ ګورو که نه په دې زندګۍ کې چې سړی بوډا شي لاسونه یې رپي، دا د کمزورتیا نښه ده. خپې یې رپي، خوږېږي، دا د خپو د کمزورتیا نښه ده. غوږونه یې کمزوري شي، کوڼ شي، سترګې کمزوري شي، چشمې ولګوي. دارنګې مازغم کمزوري کېږي، څنګه چې لاس کمزوري کېږي، خپې کمزوري کېږي، سترګې، پوزه، غوږونه، ژبه، ظاهري وجود. دارنګې د انسان دماغ هم کمزوري کېږي. نو که دا مور یا دا پلار بوډاګان شو، دماغ یې کمزوري شو او تا ته سستغه سپوره ووې، د خولې نه ګډې وډې ووتلې، نو فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، رټې به نه وهل تاغید خوش. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چې مونږ لکم د دین تعلیم را کړی دی، که مونږ په هغې عمل وکړو، تاسو یقین وساتئ په کور کې به ښکلی ژوند تېرېږي. نه به مور خفئ، نه به پلار خفئ، نه بچې خفئ. او که مونږ د پیغمبر علیه السلام د تعلیماتو نه خلاف ژوند تېروو ورونو، مور به خفئ، پلار به خفئ، ته به هم خفئ، خوشحاله ژوند به ستا هم نی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیو صحابی تپوس تلا، بیمارو چې ورغی ورته نبی علیہ السلام ادرېد. نو د مسلمانۍ طریقه دا ده چې یو سړی بیماری او د مرګ په مرض کې مبتلی، نو ته به د شهادت ته د کلمې تلقین ورته کې. داسې به ورته اورئ چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله یا اشهد ان محمدا رسول الله. دا ورته به نه وی چې وایه، دا به نه وی ورته. دغه وخت کې خو به د سخت تکلیفي هسې نه د خولې نه انکار ونه ښي چې نه وی، نه اوروه ورته دا شهادت دا کلمه ورته تېروه، اوروه. نو که ژبه د الله او د رسول د نوم سره په دنیا کې بلده خو او به ګرځي، او که ژبه د الله او د رسول د نوم سره په دنیا کې بلده نی نو نه به ګرځي. خو ته ورته اورو نه کوه. دا عامه طریقه ده.
نبی علیہ السلام د دغه طریقې مطابق ورته هغه که د شهادت کلمه لګیا دی اورئ خو د سړي ژبه پرې نه خوځي بلکل. پیغمبر علیہ السلام خو پوه شو او پیغمبرو د معجزې او د کشف خاوندو وی دې سړي نه څه غلطي شوې ده، څه ګناه ترې شوې ده، ځکه چې د نبي علیہ السلام د مبارکې خولې نه ورته کلمه پیش کېږي د هغې خو ډېر تیز اثر دی او بیا هم هغه ژبه نه خوځوي. نن یو ګناه شوې ده، یو غلطي شوې ده، تاسو له د مور راولئ معلومات ته کوو. مور یې وله راوغوښته او ستا د دې بچي نه څه غلطي شوې ده، زیاتې خو یې نه دی کړی، زه ورته شهادت کلمه پیش کوم او دې په ژبه نه خوځئ. وی د الله رسوله نور خو ډېر نیک سړی و، مونځ او دس روجې ډېر عبادت ګزار و، خو یو ګناه ته شوې ده یوه، او هغه دا ده چې زما زړی خفه کړی دی او ما ورته خپل حق نه دی بخلی، زه یې دردولی یم. د ښځې به یې خیال ساته، د ښځې به یې قدر کوه او زما به یې بېعزتي کوله، د ښځې لپاره یې زه والی یم، زه مې بېعزتي کړې ده. حالانکې دا ګوره ډېره لویه ګناه ده. د ښځې خپل حق دی او د مور خپل حق دی، د ښځې خپل حق دی، د بچي خپل حق دی، د پلار خپل حق دی. داسې به قطعا نه کوې چې د ښځې د وجې نه د یو سړی مور وهي ټکی دی، د ښځې د وجې نه د پلار ته کنځل کوي، پلار ته د مور ته د کنځل کوي، د مور او د بچو د سپکاوی کوي، دا ډېر لویه ګناه ده، کبیره ګناه ده چې کومه لویه ګناه ورته وایي. د ښځې خپل حق شته، د ښځې جامه پتا ده، د ښځې کور پتا دی، د ښځې ډوډۍ پتا ده، د ښځې عزت پتا دی. په کور کې د ښځې ښه ژوند تېرول دا هم پتا لازم دي، دا کوشش به ته کوې، لیکن اخوا د مور جامه هم پتا ده، د پلار هم پتا ده، غریبانان دي، مسکینان دي، د کوم ځای نه راوړي. که خپل مال وي بیا ټیک ده، د مور او د پلار خپل مال یې نشته. انت و مالک لابیک، تا او ستا مال نبي علیه السلام فرمایي دا ستا د پلار دي که د پلار خپل مال نشته، د مور خپل مال نشته، تا ته ډوډۍ ته محتاجه دي، ته ولې ډوډۍ به نه ورکوې، سوال به کوي. دغه مور او پلار دي جامې ته محتاجه دي، ته نه ورکوې، خیرات به غواړي د خلکو نه، د هغې خپله کوټه نشته، د کور نه به یې سړی پردی کور کې به اوسېږي، دا د مور او پلار به پردي خدمتونه کوي، خلکو سره به اوسېږي، دا خو ستا لپاره شرم او حیا ده، بې حیایي ده. نو د مور بیا که خپل مال وي ټیک ده، پلار خپل مال وي بلکل خپل به کوي، خپل مال نشته نو ستا مال ده، هغه مال دی، ستا جامه ده، هغه جامه ده، راوړې به وله، هغې له به ډوډۍ ورکوې، کور به ورکوې، سکونت به ورکوې، عزت به ورکوې، د ښځې خپل حق او د مور پلار خپل حق. بعضې خلک وي داسې د ښځې د وجې نه خو یې وایي چې زما ډېره لوی هتک او ډېره لویه بېعزتي د کړې ده د ښځې دپاره او زه یې وهلې یم، ما ته یې ډېرې سپکې ما نه دي بخلي. نبي علیہ السلام مبارک ته الله ډېر لوی رحم ورکړی په دې زړه کې وی دی وبخه، زه درته یم چې وی بخه. د الله رسوله که حکم کوې خو بېله خبره ده، که سفارش کوې نو نه قبلوم دا سفارش قبلول په چا لازم نه چې خامخا دې قبول کړي. خو یو سړي ته سفارش ورکوې، خوښه د هغه ده که مني او که نه مني. د الله رسوله زه یې ډېر زیات خفه کړی یم، بس زما زړه نه غواړي چې زه دې وبخم. وی ګوره که ته ونه بخې او ستا دا بچې مړ شي نو جهنم ته به ځي، اور کې به سوځېږي، نو ګوره ستا بچې دی، مسلمان دی، زما ملګری دی، وی بخم. وی ډېرې په اور وسوځي خو نه یې بخم، ما زړه سوځولی په دنیا کې که نه، زه د ښځې دپاره والی یم که نه، ما بېعزتي کړې ده که نه، قطعا یې نه بخم. حضور پاک مبارک ډېر زیات عقلمند ډېر هوښیار شخصیت و. وی ورشه خشاک راوړی، لرګي راوړی، لرګي را جمع کړل، وی اور راوړی چې ورته بل کړو. امور راله د الله رسولو په دې څه کې وی دا خشاک ګرمومه، دا بلومه او ستا دا زوی سوځوم. وی ولې سوځې؟ ګوره مور بیا موري که نه، ولې سوځې؟ وی چې ته نه بخې، خپل حق ورته نه بخې او ستا سره زیاتې کړی دی او ته نه معاف کې او ده نه سوخېږي، نو اوس د اور غرغنډوله روان دی. نو کم اور له چې روان دی د الله اور دی، هغې نه هغه ډېر سخت اور دی او سخت عذاب دی، ډېر ګران. که ما سزا میلاویږي دنیا کې لږه راته ښې، معمولي غوندې په دې اور سوځومه چې هغه لږ غوندې ووینې،
هغه سزا چې وروسته دته میلاویږي خو ډېره سخته ده، خو چې ته په دې سترګو لګه ووینې چې دا غرغنډۍ لګي ووینې چې تا ته پته ولګي چې دې نه پس زما دا بچي د دې نه خطرناک ورته روان او ستا د وجې نه روان دې نه بخې ته نه معاف کړې. وی ښه د الله رسوله زما دا بچي به په اور سوځېږي ویو مې بخه ما ورته خپل حق معاف کوم او بخه. ګوره مور دې ته وایي زه اکثر دا خبره کوم او تاسو ټول په دې موقع ناست چې که دروغ ویم راته ووایئ که یو سړی پلار ډېر هم خفه کړي ډېر زیات هم او دې هسې مور شو د پلار په دې غېږ کې دا سر کېږدي ورته کښېني چې بابا ما معاف کړه نو ستاسو نه تپوس کوم معاف به یې کوي که به یې نه کوي په ټکې معاف کوي. که مور یې ډېر هم جړولي او ډېر بدره دې مور ته ویلي او ډېر یې هم خفه کړي خو چې دا بچی ورغی او صرف د 1 روپۍ یوه کیله یې وله راوړه یو کیله په 1 روپۍ چې کومه کېږي خرابه کیله او په دې دا دغې ته وله پوستکې لرې که بیبې زه معافي غواړم دا مې دله راوړه هغه کیله به ته هغه مور والي د دې زوی په بچو به یې ګورې وخوري په خپله به یې هم نه خوري او په اسات به یې معاف کړي. مونږ له ډېر خلک راشي که نه پلار رانه خفه دي را سره رضا که مور رانه خفه ده را سره رضا که مونږ وایي لکه په خپله نه ډېر خفه دي نو چې مونږ پکې زو رازو نه رضا کېږي. زه ورته اکثر یم دا چل دی تر راځه زرې بوزم نو چې دې بوزم او د مور دې غېږ ته ور مخامخ که مور ورته په جلا شي وي زه استاد بغلی مې پلار ته خفه یي که مونږ په جرګې پکې کوو نه معاف کوي خو چې دا زوی وله راولي چې لکه اسانه قصه در سره کوو مه جرګه راوله مه مولا راوله مه میا راوله مه بل راوله مه بل ته په خپله ورشه او دې پلار ته د کټ په لنګه کښېنه په دې خپو ورته لاس کښېده په دې کونډو بابا ما نه غلطي شوې ده ما یوه باره ورسره مه وه دلایل ورسره مه وه چې نه ما دا چل کړی تا دا چل کړی نه بس ما نه غلطي شوې ده ما معاف کا ته ګوره چې معاف کوي دي که نه معاف کوي چې پوهېږو خوا کې ورسره کښېنو یاره دا دې زوی دی اوس خوښه دې خپله ده او ورته لږ غوندې لاس په دې خپو کښېږدي پلار ورته په جلا شي بچې ما معاف کړی چې دا زه چې سیم دا رښتیا یم که دروغ وایم نه حقیقت خبره د پښتانه وایي د مور زړه په بچي او د بچي زړه په چا په کاڼ دا حقیقت دی ګوره د پښتنو دا بعضې خبرې ګوره د کاڼي کرښه ده ډېره مور او پلار خفه که ورشه کښېنه ورته په اسات دی بخي او دا خو بوډاګان دي سپین ګیري دي سپین سرې مور ده کمزورې ده ستا خدمت ته محتاجه ده قسم دی چې یو دعا درته کوي دا ستا لپاره لوی غنیمت دی. نو چې څنګه ما بچې بخلې چې په اور سوځي او ما معاف کړې نو د بچي په خولې باندې د شهادت کلمه راله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله او په هغه ساعت د سوخته لاړ وفات شو. نبی علیه السلام مبارک خوشحاله شو الحمدلله چې زرالم مور دا بچی وبخو دا د مور د بخنې د وجې نه رب العالمین د جهنم نه بچ کو جنت ته لاړ. حدیث پاک کې راځي په بخاري شریف کې حدیث دی پر دې قصه نه ده. نبی علیہ السلام فرمایي بني اسرائیلو کې یو سړی جوریج د هغه نوم و جوریج او ډېر لوی بزرګ او یو ځنګل کې اوسېده او ځان له یو جونګړه جوړه کړې وه او لګیا و د الله تعالی عبادت به یې کو. دې ته رهبانیت وایي په مخکنو امتونو کې دا جایز و زمونږ په امت کې دا منع دی. زمونږ په امت کې اوس که یو سړی چې ته غار ته لاړ یا یو ځنګل ته لاړ یو جونګړه کې یا په یو غار کې دیره شو او د الله عبادت کې نو دا ښه خبره نه ده. زمونږ د پیغمبر علیه السلام دا طریقه ده چې دی به خپل کلي کې اوسېږي که بانډۍ کې ښاري واده به کوي چې وسې رسېږي او جمع مانځله به جومات ته راځي. په جونګړو کې او په ځنګلونو کې او په غارونو کې به نه اوسي. خیر د هغوی شریعت و په جونګړه کې اوسېده او لګیا و د الله تعالی عبادت به یې کو لږه ډوډۍ به یې خوړه چا ورته شرارت او شیطانې جوړ کړو. هر قسمه خلک په دنیا کې وي د نیکانو دشمنان هره زمانه کې شته. شیطانت یې ورته جوړ کو یو شپونکی وه هغې به ګډې چیلې په هغه ځنګل کې سرولې هغې چې ته څه بدکاري کړې وه او د هغې نه ماشوم پیدا شو خو واده نه وه نو خلکو په الزام ولګو چې دا ماشوم د کومې دی وی دا د هغه زبرګ چې دا په جونګړه کې ناست دی او د الله عبادت کوي که نه دا د دغې زبرګ د برکت الزام یې پرې ولګو راغی او خلک وله رالل وی چې ښه ته دلته کې چې په دې جونګړه کې دیره 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 مونږ خو چې ته نیک سړی بزرګ یې مونږ له دعاګانو له راځو چې مونږ له دعاګانې غواړه او زمونږ ته خو ته ډېر نیک سړی ښکارېده منځ کې دی دا دی دې لپاره ته په جونګړه کې دیره زمونږ لوڼه او زمونږ خویندې به دلته کې څاروي سره یي او ته به ورسره بدکارۍ کې
او دا الزام پہ ولے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی یو ځل ادے جوریج مور وا او ته आवाज وکړه جوریج دل تراش دې په مانځه ولاړو نفل مونږ وکاو نه دې په مانځه کې ولاړو سلام یې وکړو یره وی مور لور شم او کله الله مونږ وکم زوی د الله د مونږ وکم نو په بیا نفل نیت وتاړو نو مور ته بیا आवाज وکړه جوریج راشه کنه نو دې بیا چې سلام یې وکړو یره چې مور لور شم او کو د خدای د مونږ وکم راشه وی د الله د مونږ وکم مور بخپل کار کوي نو بیا نیت وتاړو نو مور ته بیا आवाज وکړه جوړه تا ته هم کنه مال راشه نو چې بیا سلام وکړو نو هیر اوسو د خدای نامون زکم او کله مور لور شم راشه الله به خوشاله کو مور بخپل کار کوي نو بیا دا نفل نیت وتاړو نو مور ته خیر وکړي جوړه وی الله دې الا ملک چې د بدکارو مخ ویني خدای دې شرم او الله دې رسوا کړه دا مطلب خیر وته خیر دې مور قبول شو او ګورې مسلم دا څه ده ښه که ته خپل نفل منځ کې نفل یو خو فرض فرض منځ مخکې دی او د مور خبر اورېدل بیا وروسته دی او که نفل منځ کې او تا ته مور اواز وکړي نو هغه نفل منځ پرېږده او مور له ورځه د علم شیخي به هم نه کې شیخي به کې خو څه ناڅه به ورسره علم د قرآن او سنت هم زده کې ګورې او که ته وایې راشه نفلونه کوه او تسبیح اړوه او مور دې هلته کې درته چغې وایي نو ثواب په دې باندې ګناه کېږي د نفل عبادت نه د مور خبره اورېدل او د مور خدمت کول زیات ثواب لري فرض مخکې دي لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق که الله خفه کېږي او د الله په فرضو نه کولو خفه کېږي نو بیا به مخلوق پرېږدی او الله له به ځي لیکن نفل خو زیاتي مونځ دی اخوا مور خفه کېږي د مور خبره منه د مور تابعداري کوه د مور خدمت کوه خیر نفل مکه ورسته وکړه مور ورته خیر وکړه الله دې وشرم دغه شرم و چې هغې شپونکي نه بچي وشو الزام په ده ولګېد خلک راغلل جونګړی وله روانه کړه ویې وه ویې ټکه ښه بېزتي وله وکړه دې لپاره په جونګړه کې دی او قسمونه قرآنونه خوري چې نه یم خبر د خپل عبادت کومه او ما ته هېڅ پته نه لګي نه دا ښه دا شپونکی دروغ وایي هم دلته سره جونګړې سره خوا کې دا ګډه جیله سره یې که نه دا دروغ وایي غریب ډېره لویه بېزتي وشوه ووالې شو جونګړه وزروانه شوه اخر دې خلق راښکوې نور دې هم شرمه ولاقې ته دې بوزو په ځمکه دې راکاږو سم دې برابره و دې ورته وایي زما یو خبره خو واورئ وی وایه وی دې بچي نه تپوس وکړې دا بچې به هلو ما نه تپوس مه کوئ دې به ورته پخپله هلو وی ماشوم بچې به څنګه هلو وی تاسو ماشوم راول نو بزرګ خو ګناه خو یې نه وکړه نیک سړی خو د مور خیرې پې لګېدلی وی بچې وایه د چا زوی وی د فلانکي شپونکي نه پیدا یم هغه خپل پلار یې خو هغه بد عمله د فلانکي شپونکي نه پیدا یم بیا خلک رالل جونګړی وله دوباره جوړه کړه جامې یې وله نورې پاکې راوړئ او معافیت یې غوښته مونږ غلطي کړې ده مونږ ستا خبره ونه ده مونږ در باندې شروع کړه مونږ معاف کړه وی نه دا ستاسو غلطي نه وه دا ما خپله غلطي وه دا ما ته خپلې مور خیرې کړې وه هغه خیرې په ما لګېدلې دا حقیقت دی د مور خیرت دومره زر قبلیږي او چې بیا مظلومه موري یا مظلوم پلاري داسې لګي دا خیرت چې دومره زر یو شیم نه لګي بعضې وخت کې به رب العالمین لږ غوندې انتظار دله درکړي خو خیره ګورې خامخا لګي د مور د خیرې نه به ځان ساتئ او دویم قبلیږي د مور نه دعاګانې غواړه دعا یې قبلیږي یو سړی یو نیک سړی و حج له روانو مور ورته وایي چې بچې زه بیمار یم او ان قریب مرم او سخ کال حج له مزه بیا به لاړ شي زما خدمت به څوک وي ښه مورې ټیک ده د حج نه پاتې شو کال له بیا دې اراده وکړه قافله روانه ده مورې د حج له ځم یاره بچې مزه زما هېڅ پته نه لګي یو مې تی او یو زیمه هسې نه که ته حج له لاړ شې او زه چې ته مړه شم زما خدمت به څوک کوي بیماره مې زه مورې ټیک ته نه به ځم په درېیم کال بیا روان شو حج له ځي دا مور ورته بیا وایي بچې حج له مزه ناجوړی یم او زما د خدمت څوک نشته ته به مې خدمت وکړي او که مړه شم نو مورې ته به نه مرې نو زه به حج له نه ځم ګوره بې علمه شیخ شو که حالانکې حج واجب دی خو زمونږ بعضې علماوي خیر دی حالت تراخي که فوري یو کالونه کې ښه دا دي چې در باندې فرض شو زر یې کوه ځکه د ژوند او د مرګ پته نه لګي
لیکن که داسې ستا مور و ستا پلار و ستا خدمت ته محتاج دی بل څوک یې نشته نو خیر دی رستو حج وکړه د وی که ته به هم نه مرې او زه به حج نه کوم زه هم خپل کار کوم را روان شو مور ورته وایي ما زه خو داسې پرېښودم خو الله دې رسوا کړه په قافله کې را روان دی هغه پیاده قافلې به وي یو علاقې کې هغه قافلې والا په غاړه باندې خیمې خښې کړې دي او دو څلور ورځې په یو ځای کې ایسار وو چې فلانکې ورځ به مونږ روانېږو بیا به سفر شروع کوو دی راغلی دی ښار ته چې کوم ځای خیمې خښې کړې وې هغې سره خوا کې چې کوم ښار و غټ کلي ولته راغلی دی ځان له څه اخېستل خرڅول به وکړي جومات ته راغلی دلته کې مونځ کوي دغه ځای کې په دې ښار کې چې ته غلا کړې ده چې غلا کړې ده خلک ورپسې شوي دي هغه غل په منډه جومات ته ننوتی دی چې جومات ته ننوتی دی خلک ورپسې جومات ته ننوتی دي دا غل په دې جومات کې په دې ډله کې د خلکو نه غیب شوی دی ګڼه خو ډېره وه هغې راغلي دي اوس دی په مانځه ولاړ اوس دی اکلک د مټه نیولې دی هغې پې دا ګمان وکړه چې دا غل هم دی 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 د مټه نیولې دی ښه اوس دې غلا وکړه زمونږ نه جومات ته راوتښتېدو دلته کې مونځونه کې چې سلام وګرځوې زه غل نه یم زه مسافر یم حج له روان یم قافله مې هلته کې ده او د ښار ته رالم دلته کې خپل مونځ کوم نفل کوم وایي نه اوس مونږ ولیدې چې تا غلا وکړه بس هغې پې تېروتل خطا شو دا د باندې ګوان دی یو وي زما مخکې د غلا وکړه بل وي زما مخکې د وکړه بل وي او غل چې زمونږ خلک ووینو که نه او راګیرې کړو بیا د هغه خبره ته څوک غوږ نه ږدي خو بس نه راغلی چې څپېړه دی ووځي دی ورته دا توبې وباسي چې صاحبه زه نه یم خبر ده په مانځه هغې وایي نه ده مونږ د باندې ګوان یو مال دې بل ملګري له ورکړه هغې وتښتاو او ته دلته په مانځه باندې ودرېدې مونځونه کې راګیرې کړه او ښې ووه او قاضي له یې بوت چې د ښار قاضي له یې بوت دوه کسان پې ګواهان شو وایي صاحب مونږ پې ګوی کړو زمونږ مخکې دې سړي غلا وکړه د فلانکي سړي نه او غلی خپل ملګري له ورکړه او جومات ته وتښتې او په مانځه ودرېد دی وایي صاحب ما نه کړی ګوان دي در باندې حکم یې پې وکړې لاس ته پرې کړې اسلامي حکومت لاس ته پرې کړې او دا لاس وله بیا غاړې ته واچوې او په خر باندې سور کې او مخ وله تور کې او په دې ښار کې چغې ووهې چې څوک غلا کوي نو دغه به یې سزئ هسې غل لکه مونږ دا سزا ورکړه تا اوس څه خیال دی څوک به غلا بیا وکړي ختم به امریکا وایي دا وایي لاس پرې کول او سر قلم کول وایي دا ظلم دی ظلم دا انصاف دی یو به سزاوار کې سل به بچ کې معاشره کې به امن راولي سکون به راشي نو چې لاس یې د سینګ پرې کړه او په هغه لاس تیل میل وله واړی چې دا وینه یې بنده شي نو په خر باندې سور کړه او هغه پرې کړی لاس یې وله دې غاړې ته واچه او یو کس دې اوس په خر سور کړی دی مخ یې وله تور کړی یو کس دمامه ډنګوي خدای مو به اعلان واورئ وی وګورئ چې څوک غلا کوي نو دغه به یې سزئ دې سړي ته وګورئ په دې ټول بازار کې چکر ورکوي دا سړی ورته وایي وی مال هم د یو چغې موقع راکړې لاس خو مرانه پرې که ظلم خو مرا سره وکړو خو اوس مال هم یو موقع راکړې زه م یې اواز کوم خلکو ویل پرې چې دا غل څه وایي نو د چغه وواله وی څوک چې د مور د اجازت نه بغیر حج لري نو دغه به یې سزئ څوک چې د مور وړه خفه کوي مور داسې پرېږدي او د هغه د اجازت نه بغیر حج لري نو دغه به یې سزئ چې خلکو وروستو تحقیق وکړه او واقعي موږ نه خو زیاتې شوې خو لاس اوس پرې شوی دی که نو د مور د اجازت نه بغیر یو کار به هم نه کوي مور به رضا ساتي مور به خوشحاله ساتي جون به په خوشحاله وي ټیک ده که ظاهر کې څه سختي تکلیف در باندې تېر شي خو انشاءالله دنیا به دې ښې خیرت به دې انشاءالله د دې نه هم زیات